ورونو که وګورو نو ستاسو د یونین کونسل سره زمونږ یو ډېر زوړ تعلق دی. که وګورئ نو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په دې یونین کونسل کې د جورې پول نور داسې ډېر د هغه د لاس خدمات موجود دي. د چینې پول بیا دلته کې مختلفو کلو ته بجلی د هغوی د لاس نه رسېدلې وه. بیا د هغې نه پس ته چې کله 2002 کې دا نوې زمونږ په ضلع کې قومي اسمبلی سیټ جوړ شو، نو هغه وخت کې میرزا ډېر مونږ سره راغی او ورسره زمونږ د شیرپو د میرزا ډېر دا یو سیټ شو صوبایي، نو هغې نه یو د ترقۍ یو سفر شروع شو. که وګورئ نو ګیس دلته کې را دننه کېدل چې دی دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو کوشش و. بیا دغه شانتې مختلف دلته کې روډونه، مختلف ځایونه کې سکولونه چې دی دا د هغوی یو کوشش و. او بیا خاص کر د میرزا ډېر یونین کونسل لپاره چې د 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی و د هغې نه پس ته چې موږ ته موقع په 2013 کې میلو شوه، نو زیات کوشش مونږ دا وکړو چې یاره د سیلاب نه د بچاو لپاره چې دی د هغې لپاره کوشش وکړو. زه د الله تعالی ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دا موقع راکړه او په دغې کې مونږ صحت پورې کامیاب شو او هغه د سیلاب نه بچاو په دغه کې کافي کار وشو او په هغې د وجې نه د هغې نه پس ته 2 ځله اوبه رالې او کافي زیاتې رالې، خو کم از کم هغه شانتې نقصان ونه شو، هغه شانتې دغه ونه شو، کلي بچ پاتې شو، خلک بچ پاتې شو. نو دا یو ډېر لوی دغه و د دې یونین کونسل لپاره. نو مونږ دا تمه لرو چې انشاءالله که آینده هم موقع میلو شوه نو ستاسو د مسایلو طرف ته به توجه ورکوو. به عمران خان خبره وکړه، بالکل سلا مشاورت سره به دلته کې کار وکوو به او د ستاسو په نشاندهۍ ستاسو په کم دغه چې دی د ټولو سره سلا مشاورت سره په هغې باندې به دلته کې دا سلسله مخکې بوځو. که موږ وګورو نو دا زمونږ چې کوم د جمهوریت نظام دی دې کې تاسو وګورئ نو د دې ووټ چې تاسو چاله ورکوئ یا د هغه په حق کې د خپل رایې چې استعمالوئ دا دې لپاره سړی کوي چې بی په اسمبلی کې لاړ شي او هغه نماینده زمونږ د علاقې د حق تپوس کولی شي، د علاقې د مسایلو لپاره اواز اوچتولی شي او د هغې هغه هلته کې صحیح طریقې سره نشاندهي وکړی شي. یو لحاظ سره وکیل ځانه ټاکل وي چې هغه په صوبایي اسمبلی کې او په قومي اسمبلی کې د دې علاقې صحیح طریقې سره نمایندګي وکړي. نن که موږ نظر واچوو او زما خیال دی دا زموږ به خوش قسمتي وي چې ملي رهبر په شکل کې موږ ته یو داسې وکیل، یو داسې کس، یو داسې نماینده ملاویږي چې د هغه اواز چې دی هغه نه صرف په اسمبلی کې بلکې د اسلام آباد د خلکو ته چې کم د دې ملک واکداران دي هغوی ته د هغه اواز رسي او د هغه چې دی یو د هغې دغه کیدی شي چې زموږ د علاقې صحیح طریقې سره نمایندګي وشي. تاسو وګورئ نور به هم خلک راځي تاسو ته، څوک به تاسو ته د نوې پاکستان په نوم باندې به دوباره دغه کوي، 9 کاله ټایم یې تېر کړو او تاسو ولیدل چې هېڅ دغه یې ونه کړل. بیا به څوک به د اسلام په نوم باندې هم راځي، به هغوی به دغه کوي، بلکې میرزا ډېر سره خو د رشتو په نوم باندې زیات هغوی ووټ غواړي او دغه کوي. دې ته به ګورو چې زمونږ د علاقې لپاره او زمونږ د دې علاقې د مسایلو لپاره څوک بهتر دی. او دا زما خیال دی چې نن چې څنګه عمران خان خبره وکړه چې دوی په بلې پارټۍ کې موجود وو
خو دا یې منله چې او د علاقې له کار چې دی هغه قومي وطن پارټۍ کړی دی نو زما خیال دا موږ لپاره ډېر لوی اعزاز دی او دا موږ لپاره ډېر لوی فخر خبره ده چې مخالفین دا خبره وکړي نو دا به ما تاسو ته تمئ چې دا پیغام دا خبره به هر چا ته رسوو خاص کر اوس ضرورت د دې چې موږ خپل دا ځوان کول چې دی دا لږ زیات پوه کړو په دې خبرې باندې چې خالي نارو پسې نه دي تک دې ته کتل دي چې څوک به زموږ علاقې ته فایده را رسولی شي نو دغې باندې پکار چې موږ جرګې جوړې کړو او دا خبره چې ده دا هر ځای ته هر دغه ته ورسو زما دا تمه ده چې د میرزا ډېر خلک ډېر پښتانه خلک دي او هغوی به د ملي رهبر چې کوم د علاقې لپاره خدمات دي هغه به نه رستو کوي به او راپاسي به او دې ځل به په 8 فروری باندې به خپل کردار به ادا کوي به او د ډیوې په حق کې به خپل ووټ استعمالوي به